بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو سر په سلسله کې دا زمونږه درشتم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اس سمع او د اس شبه قانون بیانو، یعنی د سین او د شین والا قانون. دینه مخکې چې کوم دو قوانین مونږه ذکر کړل، د اذ ذکر او د اذ ذکر والا قانون، او بیا په دې پسې د اذ طلب او د اذ صبر والا قانون. د دغه دواړو قوانینو تعلق هم د باب افتعال د فا کلمې او د باب افتعال د تا سره، او د دې قانون تعلق هم د باب افتعال د فا کلمې او د تا سره دی. لیکن فرق په دې قانون کې او تدین مخکې دا کوم دو قوانین چې مونږه ذکر کړل، نو تدې دواړو په منځ کې بنیادی فرق دا دی چې هغه قوانین هغه د ابتدا نه وجوبي وو. یعنی که د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې دال ذال یا زا واقع شي، نو تای افتعال په دال سره بدلول دا واجب وو. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد ضاد طا یا زوا واقع شوی وي، نو د تای افتعال د پتوا سره بدلول دا واجب وو. لیکن دا قانون دا د ابتدا نه جوازی دی او بیا تدین بعد دا وجوبی دی. نو تدی قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې لفظ سین یا شین واقع شي، نو تای افتعال تدغه حروف د جنس نه کول او بیا جنس په جنس کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې سین واقع شي، نو تای افتعال په سین سره بدلول جایز دی، خو بیا سین په سین کې ادغام کول دا واجب دی. او دغه سی که د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې شین واقع شي، نو تای افتعال شین کول او بیا شین په شین کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. مثلا چې کله لفظ سمعا دا مونږه باب افتعال ته ویول، نو مونږ سره جوړ شو استمعا. نو اوس دلته د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې سین واقع شوی دی، نو اوس تای افتعال سین کول دا جایز دی. که مونږه دا لفظ استمعا وایو بیا هم ټیک دی، خو که دا تا مونږ په سین سره بدلو نو بدا هم مونږ د پاره جایز دی. خو که چری دغه تا مونږ په سین سره بدل کړه، نو بیا سین په سین کې ادغام کول دا واجب دی. نو دا استمعا نه مونږ سره جوړ شو اس سمعا. اوس په دې کې ادغام کول واجب دی ځکه چې دو متجانسین دا جمع شول، نو مونږ سره د اس سمعا نه جوړ شو اس سمعا. دا خو د سین مثالو. او د شین مثال دا دی چې کله مونږه شبیه لفظ د باب افتعال ته بوت، نو مونږ سره د شبیه نه جوړ شو اشتباها بر وزن افتعال. د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې شین واقع شوی دی، نو مونږ سره خو دا اختیار هم شته دی چې مونږه دقه سی دا لفظ وایو اشتباها. خو دا صورت هم جایز دی چې د تای افتعال دا مونږ په شین سره بدل کو. نو که تای افتعال مونږ په شین سره بدل کو، نو مونږ سره به جوړ شي ایشو شباها. خو اوس پکې ادغام کول واجب دی ځکه چې دو یو شانتي حروف دا جمع شول، نو مونږ چې پکې ادغام وکړو، نو د ایشو شباها نه مونږ سره جوړ شو ایش شباها. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شوه که د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې سین یا شین واقع شي، نو تای افتعال د دغه حروفو د جنس نه کول او بیا جنس په جنس کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی.
یعنی تای افتعال ته دغه حروفو د جنس نه کول جایز دي، لیکن بیا جنس په جنس کې ادغام کول دا واجب او ضروری دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.